حيلة أو حاكم ذات الكلم وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي. لا مباح قيد فكي زنبين خاص تقول كلمة ما يتوصل به إلى مقصود بطريق مقصود تفيو طريق خفي باندرسيجي في حيلة بالكي مباح موان ذلك حيلة عامة بعض حرام أو بعض جائزة. مباح قيد وصل جائز إلى وردي حرام إلى قنا وردي. كتاب الحيل جمع حيلة عثمان سيفوي كذا إلى دو قسم ديو جائزة أو بلا غير جائزة. إمام بخاري تجيو قسم ذكر في غير جائزة. نبيا فموردون كيد الذكر. حيلة دو قسم كمولانا سيف دو قسم جائزة أو غير جائزة. ده مشهور دي. لكن مولانا سيف زبدا سوي ما التوسل كده بدي حيلة إبطال ده حقا. ننفيكا التوسل كده بدي حيلة إبطال ده حق بباطل ده يا إثبات حرام ده حرام بثابته ده حرام ده عند الكل إجماعا حرام ده التوسل كده بدي حيلة إبطال ده حق بباطل ده يا إثبات تجاتا ده حرام ده تشوفوا حرام ده أو كشرط إثبات ده حق براته ما تقوله كإثبات ده حق براته أو إبطال ده باطل براته واجب ده كإثبات حق التوسل كده بدي جاتا إثبات حق الله أكبر أو إبطال باطل تا جैसे كده يا واجب ده مثال دركم كنا يو شی بل التوسل كده بدي بدي سلامتيا ده مكروه نا التوسل كده بدي جاتا سلامتيا ده مكروه نا ده مستحب ده تو مكروهات में बच के दे التوسل كده بدي ابطال ده حق اثبات ده باطل ده حرام ده التوسل بدي كده اثبات ده حق ابطال ده باطل ده واجب ده او توسل كده دفع ده مكروه يا سلامتيا ده مكروه نه بیا څه شي مثال درکو د دوړ درکو انت سو چې په بنی اسرائیل باندې واز دي حرام دي هغه څه چلته هغه به دي کولې او هغه پیسې به استعمالوي مولانا صاحب داخو ابطال ده حق کې اثبات ده باطل کې دې نفس دې نه خلفا غیتل ده کمان او دا واجب مقصد دغه د بل مقصد نشته واجب خدای څوک نه کوي په کومه طریقه خلاص دي مقصد نو تاغه مقصد ده حرام بل مثال درکوم دلا لکه باغی باندې اختار منو دا خالی پورز باندې دې به څه کو هغه څنګه دې استری یا جانو به ورغول په پاک پر خپل مثلا مولانا صاحب دام اوس هغه حرام ځان ته حلال دی داغي مقصد خدا په الله سو چې دا خالی دروازه نه به ښکار پیدا نه اخلي دا خو ته پیدا ونشته دا ښکار سبب خود استعمال وکړه لیکن مولانا صاحب دا خو ناجایز وغوښتل ته جایز وغوښتل حضرت ایوب علیہ السلام ته قسم وکړ چې زه به تاسو دوری وهم بیبي تا الله تعالی خود بيدک بحسن فضرب به ولا فضرب به ولا تحنث الله کې دخیله وکړ سل چوکې وې خو خبرې نو سل چوکې یو ځای کا یو شمرا او جارو ته جوړه کا او یو ضربه ولا اوس ته کله به مرګ بچو کله خدمت کړی دغه ته فایده شو دا یو شو دیم در سره رسول الله مبارک چې کله خیبر ته کتاب ولېګل خیبر نه اعلی کجوري راوړي ها ودا سری بان ناخذ الساعه بالساعين یو ساعه پسو اخلو تزو في اوه عين الربا الربا ده تسمى كوا بيع الجمع بالدراهم ثم اقطع بالدراهم الجنيبه داخل په دراهم خرڅ کا یا په دراهم داخل ها نو بيع الجمع بالدراهم په هغه سړي خرڅه کې په بل خرڅه ما سره رضی کجوري دي 2 کیلو د سره اعلی یو دي دا 2 په یو خرڅوم ربا ده او کومه ته وی چې دا په سود دی وی دا په 100 روپے کیلو زماده په سود ستاره په 50 دا در باندې خرڅوم نه بل خرڅه ده ان دا واخه دا 2 کیلو 100 روپے د تاسو مال په غلط کې دا کیلو او مقصه شو قال هغه 2 کیلو راځي مال هغه 1 کیلو راځي بيع الجمع بالدراهم الله اکبر بيع الجمع بخاري كده بالدراهم 10 روپے میں خرڅ کړی ثم اقطع به جنيبا دا دې چې په دغه مخرصه او بل خرڅه شافعي دې بمرا سره باندې مالک بمرا سره باندې
احمد ابن سره مني چې دا ز خرصول شم پدیم خرصول شم شابه کوي فبلم خرصول الکه اوس دیوانه لا او قران حکیم کې الله سوې قران حکیم کې الله وایي يجعل له مخرجا كم ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرج دقيق ويسهل ولو باطل لك أيوب عليه السلام ببيل أيوب السلام ومن يتق الله يجعل له مخرجا يحيل ولو باطل يرزقه من حيث لا يحتسب الشابه محاصل لمسألة سري في حيلة مطلقا حراما ندى نزلت امام بخاري رحمة الله عليه صرف دا يو اسمه حيلة رولي او باقي بريشي دي كا جلاله ما تقول له بس يو صلي دا سيوكي ما تقول حديث چې دی وته وی چې لکه ما سره بخامخا بیګال راځي وته بر سره او د پته د چې دا ډوړې حرام ده نشته او کما سره واده شابه سي لکه کارونه ډیر دي کنه یار پته نشته را نشه او کما دا یاره اعظم ته خیر ان شاء الله دا ان شاء الله څه شو دا مخرج شو دا حیله شو دا مولا دروغ کی کنه هغه دا ان شاء الله منتقل عوام الناس وي چې موږ دروغ وایو تاسو وایي چې لعنه الله علی الکاذبین او چې ستوي او درته چې مولا ته تا دروغ وي دوی چې ما ودر ان شاء الله ویل ځان درته بچی دا ان شاء الله هم دا یو مثال ما درکو یو حیله د ځان د بچو لپاره دا یو حیله د قسم د حين السفاره چې دا حانس کنه کی قسم د حين السفاره د طلاق د عدم وقوع لپاره څومره مضبوط لفظ دی ان شاء الله چې دا دی او دا د تاسو د دې ویلي چې دا طلاق نه ورکوم ان شاء الله سره حیله شو طلاق نه واقع کیږي حیله شو قسم کې نه حانس کیږي حیله شو د وعدې د خلاف ورته نه کیږي په بابا خبره کوي نو د صرف یو قسم حیله راوړه زه په پته اشاره در کل حیل دی هغه یو قسم لذي اصحاب الصف ولا لذي او هغه حرمت شحومهما ولا لذي وان لكل امرئ ما نوى دلیل لپاره هر غتی د جنیت په ایمان او په غیرو کې امام بخاری لیکته ورته اوس خو مخکې وي چې دا مطلق نه دی دا مانوا په ایمان کې چې دا مستحلف مظلوم او بیا نیت معتبر دی او که مستحلف ظالم او نیت معتبر نه دی دوه کړه مخکنه خبره دی تاسو پوهیږئ په خبره دوه کړه دا خود ته خبره عامه کلی کل امر ما نوا په ایمان او په غیر ایمان هر څه کی وي پوهیږي چې نه پوهیږي هدا ما نوا نو نیت تر دوکې دی او حیله کې نیت تر دوکې دی او حیله کې نو له حیله باندې دا د دوکې د نیت نه نشي بچ کېږي خدا متا خدا تمهید کې قول مار تاسو وي چې دا خبره خو د ثواب او د عقاب سره تعلق د مولانا سره یا ما خو زور جواب خدا غلي ثواب او عقاب سره تعلق دی او تا نه تو کته خبره مخکې راشه ما نوا د دلته عام کو په هر څه کې دی او وخت دې سو وي حدیث کې مخکې دې نه شو دوباره درته خبره یې راکړه ته اورید به حافظ الحديث ورپسې اشاره الله اکبر نیت لري اعتبار د حلول دیوار نشته ثانیت د توکیوي او حیله استعمال او ځان بچ کې لکه کومه اعتراضونه کوي ها دا د زکات نه بچ کی روان دي دا د څه نه بچ کی زکات نه بچ کی نو نیت لري اعتبار دي ګناګار دوکه پدې دوکا نیت له اعتبار دي د دوکې د وجه نه خلاصې دي نشي د حیلې د وجه نه خلاصې دي نشي اوس په کې تفصیل راشي او ما سوې چې انما الاعمال بالنیات تعلق سره دي د ثواب او عقاب سره که حیله دی وکړه او نیت خراب او قزم منم چې ګناه دي شو که حیله دی وکړه او نیت څه خراب نو زمون چې ګناه دی شو او کنه حیله دی وکړه او نیت چې ټیکو ابطال دا باطل پکې اثبات د حق پکې ماجور ہے ورپسې څه اوره دلته کې ورکوټه وي یو سړی حیله جوړ کړه
خدای نه ورکوله خدا هجرت ولا حیله وګرځاو خدای نه ورکوله خدا هجرت ولا څو ګرځاو حیله وګرځاو نو دا دې ګوره ګناهګار دی زمدې کې چیر کار کړی دا په ځم خدای لپاره هجرت وکړي نو دا په ځم باندې مجدا ګناه ده ورپسې تا باب فی الصلاة ها نه قبل الله منذ استاذ کلذانه په ودسه حتى يتوضا لکه په دې لګان پوي کا د امام بخاری رحمت الله علیه د دې درولو څه مقصد دی باندې ګان پوي کا دی باندې پوي کا د امام بخاری د دې باب درولو څه مقصد دی د کتاب الطهارت سره تعلق لري تو دغه سوالو کې د کتاب الطهارت سره تعلق لري الا منقب بالصافي اذا احدث حتى يتوضا د به د سمون قبل دلته ولې راو اے خدایا پیګه کنه نه دیول بحنا پورا تری بحنا په باندې او غسین درت کوي اگر دې دا کوي چې زه د دې نظر بچ کوم او زه به څنګه وکما زه به تشهود په اخر کې ځان به ودرته کما زه به تشهود په اخر کې ځان څه یو ډیر خفي اعتراف دی بحنا ډیر خفي تشهود په اخر کې ځان به ودرته کما موږ مخکې څه ویلو چې خروج پسون عدم وصلي فرضیات دي او سلام څه کې دی واجب دی د دې په موږ راځي چې د دې خدا مطلب چې په اخره کې به وسړي پوسکه واچي تیز بواچي قصدان مونږ نو چې یو سړی ځان بچ کوي ورته د ما هیله نه په ما اصلي ته اعتراض دی یو سړی په داسې طریقه ځان بچ کوي چې زه د ملزمان دی وشي او به ودسه دی چې ملزم زما وشي شابته او به ودسه دی ما نو تشهود په اخر کې دی دماتو ملزم شو به ودسه خدای ته وګوره دا چې امام شه داسې نه دي دا کوم بل ځای دا خو حیله نه ده د اعتراض د امام بخاری سر نه حیله نه ده حیله څه ته ویل کېږي توسل مقصود ته بطریق خفي دغه کوم نه حیله زه نه پوهېږم چې امام بخاري ولې دا شی راوړي اخو زما د بل ځای نه معلومېږي حیله نه ده اخو نبی علیه السلام فرمایي اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك یا فقد قضيت ما عليك فقد تمت صلاتك یا فقد قضيت ما عليك او هذا معلومه او التسليم تحليلها التسليم هغه خبر واحد دی هغه نه فرضیت نه معلومه هغه نه معلومه ما وجود معلومه دې تر د حیله سره تعلق دی تاسو پوهیږئ په خبره نو دا څه محشید ملاندې لیکلي دي ښه وګوره ته حاشیه فإن قلت ما وجه تعلق الحديث بالكتاب قلت قالوا مقصود البخاري الرد على الحنفية حيث صححوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة تقدر فقالوا التحلل يحصل بكل ما يزاد الصلاة وهم متحيلون في الصحة مع وجود الحدث وجد نفسه إذا محدث في صلاته فلا تصح تحلل منها سجده ركز فيها لحديث وتحليلها الترتيب دا دي ويخاف مغرد كي دا غرد كما أن التحريم التكبير ركن منها وحيث قالوا المحدث يتوضأ ويبني دا كفهمون بين دارت كي لكن ماذا غينا جواب سوقه شابته إذا صرنا حيلنا دا أو نادا حيلنا فهمون يوم مسألة وايو في خروج بسون عند مصلي فرض دي وسلام واجب دي أغا حديث معلومه أو قبل دا خبر واحد دي مفيد ده وجوب دي توصل بتيشا هذا حديث دي زکات کی بتفریق نہ کے زکات ساقط نہ کی گورے او متفرق مجمع کوا او گورے خشیت صدقہ تو تبھی دی کہ خود نور دے لو تو دې غرض سره دې حدیث راوړو زکات کو گورے پورا ورکه اسنه چې حیله جوړه کې حیله ها او متفرق جمع کیا تفریق راولی بین المجتمع او زکات خراب نکی دا مطلب شو کنه
دوتر پتیشا اشارت کی کوئی زکات صوم فرض دی کوئی شریعت استحقاق جوڑے لنگے تفسیرات کی تو تبر ورے شبہ قال بعض الناس دا دو حدیثوں نے مقصد تو زکات فرض دی کوئی اسنه دا تسعیرہ جوڑنا کی زکات حرام کے ہاں استوی وقال بعض الناس ب20 و 100 بعير حقانيات وتبجل بزوه دي لان اهلكها متعمدا فدا حولان حولنا یو پیزر وزي یو ورځ مخکې زه به یو لک ورځ مخکې دا ټول خان حالات او وهبها يدل هي بغل الشارع او احتال جبل حيله جوړه بل حيله سري مبادله وکړه فزمکه اذا خان والو مال د مکه راځه فرارا من الزکات او الزکات من تقتل فلا شيء عليه دغه مونږ اعتراض وکړو التشاري و چې ګور زکات به ورکه فرض دی او ګور مجتمع کې تفریق او متفرق کې اجتماع د زکات د اسقاط لپاره حرام 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 ضمن او دلته څه وایي الکه مونږ هم دا څه وایي مونږ هم دا څه وایي حولان حولنا یو صوره د مخکې نصاب هغه خو فرض نصاب د وجه نه خو فرض کیږي او شرط څه شی لري یو نفسي وجوب یو وجوب ادا نو په نصاب نفسي وجوب راځي وجوب ادا نه راځي وجوب ادا کله راځي لپاره متوجه شه د امام بخاری خبره انصاف د خبره برابر استدلال جواب ترڅوم نفسي وجوب په زکات په نصاب راځي وجوب ادا کړه راځي حولان حول نو په حولان حول نه یو فیزر وزلت وز مخکې د حالات کړو زکات راځي نشته کدا هبه کړ چاته خیر وکړه کدا مبادله کړ چې د وخان والو د ازمه کمال راکا نو وخان په حولان حول نه دی نو دا خو دی فرار من الزکات فلا شيء عليه مولانا سيدلت بده تفصيل د تذکر په خبره ثاني حولان حول شرط لاغینا بغیر وجوب ادا نه نو کدا حولان حول مخکې د وخان زمانه رک شو د تاسو ته رک شو معنا زکات ورکو نه ولې امام بخاری پر زکات ای مو باو پر زکات نشته ولې سلو خان غل یوړل سلو خان غل یوړل زکات ورکو حولان حول نشته نو نفس وجوب وجوب ادا نو يومنا زي ما ورا دا حولان حول ناس مدمخ کې آفت راغی ټول خان بش بیماری راغی ټول بش ورکو په دغه ولې حولان حول نشته ولې هم هغه مړجو زکات ورکو دغه کې خدای ما سره مرګري دغه کې تر مرګري نو دا خو ما زکات ساتل کړي نه دي چې تاسو ما سوال کې حیله د اسقاط د زکات لپاره خو نه ده دلته ما داسې حیله استعمال کړه چې زکات واجب نشي وجوب ادا راځي الله اکبر دو خبرې دي یو دا چې زکات واجب شو پتا ادا واجب شو حیله استعمال د زکات فرض نه او دیم کوم صورت دی چې واجب نشي ادا واجب نشي نو دا چې په واقع کې اعتراض وکړي کوم ځای کې د زکات زماده کوم ځای کې راځي نو خو چل جوړو مې واجب نشي دا خلاص چل جوړو دا اگر چې ما مذهب دا چل جوړو خو دا ستاسو په دې چل جوړو چې زکات واجب نشي نو دا کوم نه بولنده زکات ما واجب راځي کله واجبېږي حولان خدای زه پته اعتراض کوم دا پرې ودا پته اعتراض کوم امام بخاری په خدای پاک فتره وسو خان مړو حولان حولنا مخ غل راځي غونډه یو لا راکا جواب دې په خپل موي زکات دې ولې نشته حولان حول نشته نو ته خیر باندې دې مورا دا چې یو اعتراض دی چې نیک بختا زه پاګلې ما چې دوه حقې نه ورکو او شپږ شلې وجنه وش فخبر اهلكها متعمدا فرارا من الزكاه دا چې څوک پاگل بری په دنیا کې لیدي چې دوه نه ورکوي او سل وجني هذا المکروه هذا
زنا کوم او هذا المکروه دی دا خو نه پېښ شوم دوه نور کوم دوه هې او ټول وجن او بل ور بل څه دي او وهبها ټول چاته هبه کوم او دوه نور دغه بسوکی او احتیالا بل احتیال څه دی بل خو ماته نه دی معلوم دا غیر راته معلوم دي چې ما خوا کې کور دې مکه خرڅي نه خرڅي دا اوس سړی وي چې به خرڅوم پیسې در راکاوه پیسې ما سره بغیر د وخانو نشته زما ضرورت دی زکات نه تخته ضرورت مې ما ته وي دا مې د وخان ورکړ د مکه مې واغسته وخان ورکړ په خو کې کور مې واغسته وخان مې ورکړل بل مقصد ته پیرته موټر ته مې ضرورت دی او بل ما ته موټر ملاو شو دی وخت څنګه خدای زکات نه درته تاخذ مبادله دغه نو فرار من الزکات فلا شيء یو خبره ده زمون په کلی کې باباجي زمون وې چې په خوا یو سړیو هغه به مولا صاحب بوته پکې نو منګي به ولا ډک ورته ځغانا او منګي به غنم ته مولا صاحب کوم دی راځه بوبه دا غنم دي د خدای په لار کې په مال کې قبول زکات کې قبول مولا صاحب سبا د دکان ته وړي او هلته به خرڅه په مې راځه مولا صاحب وی چې خو د روپې 2 روپو غنم دي سبا دکاندار نه وړم تانه ته په روپې اخلي په 2 روپې د بدرې ده مال راځه ثواب دي اړې راځه به د واغې 3 روپې دی هر کال به باباجي مولا صاحب سره راځي یو کال یې بوته باباجي وته دا د خدای په مال کې قبول نه مولا صاحب سره دکان کې خرڅه کوي راځي طالب نه دکان ته وړه نه دکان ته وړي نه ما کور پکار دي بچو لړو نه په چوله وړي ما باندې بخلصه بابا جی تا هم د زکات کړه او زمان ملک دی ستاسو سره سلامت زیرو پتا خرڅوم نه تاسو پلان نه خرڅوم ګری ما خپل شی واپس راځي یا بابا جی دا څه کې سره په جګړه شو دی منګي یو خورا کوي بابا جی بل خورا کوي داس کې منګي زما کې لاله دی منګي لار زما کې له مار شلان دې په ذهبم پراتو په ځم پکې پراتو نقد روپے پراته د پاتې په یو څو موټی رانه نه سره اوس بابا جی په خپل سری احدث في التشهد غلق لا تجاوز زمون په فوقم یو له شروع کې تاسو احدث في الركعه الاولى بجانب دا کاکاجی چې دی احدث في الركعه الاولى داخل له دې رکعت او چې درې رکعت تاوله په تجاوز کې نه نو چې تما کا جامع هذا واجبي ها اوس ما ته ګول نه غپ لګو کنه ما د غپو کنه مام غپو کنه مور د غپ کې ببر کېږي ها ما ته ګول نه حاصل د مسلې څه جو الکه بلنه आवाज نه راځي ها आवाज कम नहीं आ रहा कराना के लाइन देना देखिए हमारा تاسو دې په خلک کې تاسو هغه جوابونه کوي ولې هغه تاسو نه پوهیږي سر الکه आवाज برنه کې لاندې دینا आवाज لاندې نه راځي صحیح ده کولوبي رکعت کې راځي لکه اوس ماته متوجه شه حاصل له مسلې ده هغه کې لاندې ذهب او د باباجي څخه خیال باباجي خو په خپل نیت کې دا چې ما خو زکات د مال کې ده ذهب او فضه او ما ور څه شو خبره لیکن باباجي بیا څه کول بیا دا نه په بیا دا توګه شو امام صاحب تاسو نه وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاسو نه وایي چې دا توګه تاو امام صاحب په دې باب کې محتاج دي څنګه محتاج دي امام صاحب نور علماء بلکان و امام صاحب چې صرف ذهب د سړی ونه می تولې زکات ورکړي کفه زر سړی 52 تولې زکات ورکړي لیکن که ذهب د سړی یو تولې وګوره بل نصاب شته کنيستا کبل جنس شته کنيستا کبل جنسو انفع للفقراء شګور زکات ورکړي اخذونه محتاج
اگر چې ته بدلته اعتراض کوي چې دا خو یو توله دي پیغمبر خو ریشرین سونه د مثقاله هغه ونی به توله وي ولې په یو توله را باندې کې نه 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 دې دې کې دا څه نه کو ان پاله فقرا امام صاحب په دوه په دې کې محتاج دي هغه ته وګورئ نو مولانا صاحب دلیل نه دا جواب درکړ کله یو سړي نیت ته چې دا یو حیله جوړو ما اذا قات تنان تاسو بیا زمو تاسو انما الاعمال بالنیات تعلق د چا سره دی بالصواب سره زمو تاسو بالکل حاصل مطلب بعض خلک ته ولاس ما ته وګورم مولانا صاحب هغه دا چې کله د زکات تیرې دو زره تحیله غلطه ده چې ټول هلاک کا دینو دوه نور کوم ټول هلاک کوم ټول هیبه کا دوه نور کوم ټول هیبه کوم تحیله غلطه کوم حیله ده داسې بعض خلک داسې کوي چې حولانه حول تا یو لفظ دلته د فاتحه دا ټول مال خلک وبخي دا وبخي نو په دغه حولانه حول تیر نشو زکات رانغی نو خلک سره چې باغی کال تیریږي کنه یو لفظ د فاتحه وی چاته وبخي الله مې توبه نو باغی زکات رانغی ولې زکات چې کال تیر نشو نو په ما چې بیا کال تیریږي د څو ورځې مخکې لري بیا دا تیاری غیر ماته دا یو شی لشته لیکن ما قال به احد من ائمتنا چې موږ هبه وایو دا هبه نه ده دا خو صرف ظاهر کې د زکات نظر خلاصه ولې نه ده ورما ته وره هبه کې تملیک شرط دی ویلي هبه کې څه شرط دی ادا شرط ته ما ته وره او موږ مخکې څه ویلو رجوع فی الهبه چې کوم وخت کې ذو رحم محرم خلق او یو بلته کې شرط نشي کولای او مخکې ویلو موانع الرجوع من الهبه حروف طبع عموما دا خلق خذ تکي خذ رجوع بالهبه نشي کول دا خلق دوی تکي دوی ته رجوع بالهبه نشي کول دا خلق ذو رحم محرم تکي هغه نه رجوع بالهبه نشي او پر دې یو کنه ته ټکال کوم دی اواز پر دې کې رجوع بالهبه کې هوته دی اواز ته په کې په خبره ان رجوع بالهبه کې قاضي لا بده یا باغ راځي کې او نه راځي کې قاضي له قاضي نه دي ما ضرورت ما پیسې لګولې نو څو پاگل چې نو 2 روپیا نه ورکړي او بل ته هبه کوي او کله خځه خاون یو بل ته کوي رجوع کول نشم لیکن اوس یو خبره تاسو ته چې ما خپل خځه ته هبه او دا خځه ول چې تاسو ما ته هبه کړی کنه زه په عمرې لګم لار د کول دی وروړي لار د کول دی وروړي ها چې عمرې لګې منی ورسره نو دا خو اصل صورت ته هبه د حقیقت تملیک نه دی پر زکات نه خلاصي تاسو پوښتنه وکړه دې ته صورت ته هبه وي هبه کې تملیک شرط دی چې تملیک شرط چې خدای په څه کوي کولی شي په باندې پرې په تصرفات ته نه پرې دا څنګه نه هبه شو هغه امام صاحب نو دا بعد خلک په سوال کې دا امام صاحب په دې باندې غلا ورکاو نه اجلاس په زیاده لا ورکاو د زکات هغه خاطر کې جوړ او بیا له په بیا غلا ورکول دا نه دی ویلي ما څه تهمت بلګوا د کې تملیک نشته تملیک کې تصرفات بیا د کې خدای تصرفات شي کول دا خو ظاهر کې شو یو حیله کدای ما څه خطر دی هغه هبه وای هبه زمانہ زما سره 1 لک روپے او ما مدرسې ده هبه د حولانه حول 1 لک ولې ما سره یو 15 لک روپے زکات او یو میار چې پاتې شو حولانه حول تا مدرسې له خیراتي وي مساکینو له ورته دا امام سے کوئی جائز دی او په دې صورت کې رضا مت نشي هوا ته او بدل زکات نو دا حیله مولانا سے اول خدا اعتراض دی کوئی کې په خبره ما هوته شي کرا او ډیر دا د اسقاط زکات کیله نشوا تر ډیرم وې داسې وایا چې دا حیله راځي چې زکات واجب نشي ادا په پوښتنه دوست مخکې مولانا سے جاء وجهها اقرع گنجي يفر من مصاحبه تجالكاتني وكره ويطلبه ويقول انا كنزقا قال والله لا يزال يطلبه الأعمال بشكل ده أجزاء يترقي بل عدم مذكرة لصاحبها حتى يفرط يده ويصبكي لا تدراوني سرا قربك لا تدر ويلقمها نصبكي وبيعطي واقيبكي دين الله صدر كل ذي الشجاع الآخر يلقمه نقوبخري ذا شجاع هذه الجزء ويجي
لاس پتیرا خور بکی لاس پتیرا ونی تیرا خزان تغیرات تاکی وفیورت محافاقو نقوبا تیر وطما والله لا يزال يندره ہمیشہ بطلب کی دا شجاعو دی ترین را حتی یبسط یده فیلقمها فاہو تیرا خور بکی لاس تدلرا فیلقمها نو خلقی بواچی فاہو فخلقی حادیت ترا خلق تغیلاس ورد ترادن نکی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما ربنا عنه مالک تصارون بیوت حقا وسلط علیہ یوم القیامت تخبط وجهه رسا مخبشو کبھی بے اقوامها پوسرا دینا سمجھو لگی زکاة خامخا ورقوا ووردنے کدر رسول اللہ گئے اور بعض الناس زکاة تاقیت الحیلی دون اق اعتراض سے عنوان بدل نپیشے پہ وماغا تمہید دیکھو حدیثی پکی بدل کر منگا موائیو کی زکاة تربانی واجب شوار دینا کدر حقان بدرانی گردی لغا شجاع بدی فلاتو نقلی وقال بعض الناس في رجل له ابلون وماغا اعتراض سے عنوان بدل کر فخاف لي يريد أن تجب عليه الصدقة إذا كان في واجب شيء فباعها بإبل مثلها ونور قام بدل كل أو بغنم فقدوا شوية بدل كل أو ببقر يبقر بان بدل كل أو بدراهم يبقى بدل كل بخاص بدل ودراهم يبقى بدل كل يبقى قربا فرارا من الصدقة بيوم قبل يوم لا حولان حول يوم المخي واحتيالا فلا شيء عليه وهو يقول بعض الناس بالبصري إن زكى إبله قبل أن يحول الحول فحولان حول مخي زكاة والكي بيوم أو بسنة مجازة عنه فبل عنوانه کہ ارکل زکاة واجب نو مخی ولی سیکیگی ادا او که واجب وی نو تدا حیلی ولی کیا اسقاط تفارا لکه پوئی شیب پخبر پسوال پوئی شیب تو مطلب حولان حولنا یورد مخی ورکی سیکیگی دورد مخی میاش مخی لس میاش مخی ورکیگی که صاحب د نصاب ویلا نو دینه خو معلومینه کې واجب او اوس چې داخلي استعماله نو دا خو واجب ختمول شو کنه شو ما ویل مولانا صاحب یو نفسي وجوب دی یو وجوب ادا نو چې دې د حولان حول مخکې نفسي وجوب او وجوب ادا نو اجازه مخکې سیکیگی دا په نسبت د نفسي وجوب ادا به واجب نه او که دا ورکه پیش کی ورکول شي نفسي وجوب وشته کنه سبب موجود دی سبب او حولان حول الشرط سبب موجود دی حولان حول څه دی شرط نو واجب الادا نه دی او نفسي وجوب تا چې نفسي وجوب تا ادا د وجوب پر هي نو کدی ادا کوي وجوب ادا نشتا نو کدا هیله پکې کوي نو کول شي دا اسقاط زکات نشو بلکې څه شو منع د وجوب ادا شو چې واجب نشي نو کنيت دا چل دي لپاره چې په ما د زکات واجب نشي نو حاصل خو دې انما الاعمال بالنیات اخذ الفرقان ٹھیک شو او کدا نیت نو کور وته نه لو شو خې پیسې ولله خان کوي مکه وته خمه لو شو ګډه چې له ورته خې لو شو نو کولی نو پر پاتې شو خبره خو راځي نه ګوره امام بخاری رحمت الله علیه دا اعتراف څو کمزور دی تاسو په څه کې تاسو کې تناقض پیدا کوي تناقض نه مخکې په دغه څه کېږي چې نفس وجوب راځي او واجب په ادا په واجب نه ولې وجوب ادا نو چې ادا واجب نه نو دا غي نه مخکې یو سړی دی مثلا د یو مثال درکو یو سړی دی هغه مکلف دی او د زکات ور باندې حولان حول نه یو بيزش پګړو دی مخکې دی مړ د باندې زکات ورکړي نه ول دا کدا مال د مرد سره د چا شو دا وارثان شو بل خطر شو وجوب له اساس امام بخاری تبرسکه زکات ته ورکړي او ما ته تبخ یو کنه دا موږ شو بیا رسو په دې باندې فتره قلت وتاخذ یا بس ته زکات ورکړي دور پسې د مولانا په دې باندې هغه په دې باندې باندې نه او دې دا اجازه نه یو قرآن دی یا باندې الله استفتاء كسائر ابن عباد عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان على امه بمر نظر او الامر وفات شو ما كده غير نظر ورته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افزه عنها دې په لاره نظر دی او
او نظر کې وتوي ورکا زکات ولا نظر نړیر مضبوط شي زکات د نظر نسلی ډیر مضبوط شي نو تاسو ولې د حیلې جوړول زکات په ساتنه ده زو دوړو په فرق دې حل نظر واجب ان نظر سو وجوب ادا راغلی او قد بلا شو ال دې نظر کړو چې زه دا کار کوم هغه ونه کوم راشي وجوب ادا راغلی او په زکات کې وجوب ادا دې کې څه خبره بلداري چې نظر په معین کې کړی چې کدا کار نو شو دا مړی بازار او ځا خامخا دی او زکات په معین کې ني او د حولان حول وشي ورغه کې کو نه شي ترشته نه بګي خبره نظر کې هغه منظور په معین دی دغه حولان حول نشته هغه تعدید په یو امر او هغه امر شوی دو پته چې مولانا لو وقف اعتراض په بل عنوان دی اذا بلغت الابل 20 شرطا فبها فريق سوق قالوا بدله بين وهبها قبل الحول او باعها فرارا او اختيارا مخلوق قاد الزكاه فلا شيء عليه وكذلك ان اسلفها او فلا شيء خلاف فما فلا شيء في ماله ومقت جواب کوما لاسقاط الزکات الذي ذکر تیروته څنګه ته بعدم وجوب الزکات شو او ما یو څه پاګل دي چې هغه شرط تلو کې نه ورته یو شی لومان حالا کوي دا د مسو کې دا څه وکي لو په دیشا دا کومه دې ما نو پاره دې څه کوي الله قال هذا بنا جوان عاصفه يقول الله تعالى ورحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاري وصلاته وشاري ينكح بنت الرجل وينكحه ابنته ترجمه بغير صداق المهر بني وينكح اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق نو پیغمبر و چې صداق ممنوع دی او دوی احناف شیله جوړي دوی په شغار دي کی نو دا نکاح صحیح شو او مہر مثل الله دې کله کوم ویل کنه ای مسله تو استرنا نکاح نه ده صحیح ای مسله تو استرنا نکاح نه ده صحیح او زمون په نسبت نکاح صحیح شو شرط شو نکاح په شروط فاسده او فاسدی په تاسو مخ کې ویل بيع په شروط فاسده او فاسدی ولی دا شرط فاسد یو امر زائد دی او امر زائد په معاوضات مالیه او کې ربا دی امر زائد په معاوضات مالیه او کې ربا دی او نکاح معاوضات مالیه نه نه نو کدا امر زائد په کراغ ربا نه دی دا یو خل سره نکاح کوي بغیر د مہر نه نو نکاح صحیح شو شرط مہر مثل الله خو خبره خو پرځ غلطه کړه دې سوي وقال بعض الناس ان احتال حتى تزوج على الشغار وهو جائز وشرط باطل دعوت په دې اعتراض کوي چې دا حیله خو نه ده ته حیله خو نه ده څه کې حیله ده حیله خو دې ته وایي چې مقصود ته په طریقه خفي راځي او دې چې دا شغار کې په طریقه خفي کې چې غواهانو په مخ کې حیله نه ده لو خدا عمر خفي مناسبات ته توصل حیله ده کم دی نه وقال في المتعه فمتعه سوي تبع النکاح فاسد والشرط باطل نو شغار هم پیغمبر منع کړی دی متعه هم پیغمبر منع کړی دی نو ال سوي په متعه کې سر نه نکاح ختم ده او دلته سوي نکاح صحیح ده نو د حیلې په بنیاد را باندې اعتراض نه کو داخله نه اثر وکړه د حیلې په بنیاد اعتراض نه کو اثر وکړه چې متعه کې تاسو وایي چې نکاح سر نه صحیح نشو او دلته وایي نکاح صحیح په شرط باطل نه فرق ولې متعه د سر نه نکاح نه هغه تمتعو او تمتعتو سره دی نکاح نه ده او دا شغار کې څه دی لکه دا نکاح ده دا ذات نه دی شي دا غي مثال داسې ولکه ښه خټکی دې مثال داسې خټکی د پاسه ګل نقصان د چا د وجه په شغار کې راځي چې مہر نه دی مقرر هغه نقصان ته نو مہر نه څنګه راځي ذات د نکاح خو ته دی جاب قبول شوی دی عقیدین برابر دي ها رضا د دوړو راغلی دا نقصان د چا د وجه نه راغلی امر خارج ته چې هغه څه شی دی شرط دی چې هغه مہر هغه مارا وسته هغه خټکی د پاسه ګندګي و میته وسته کومې دې دې څه خبره نو قیاس دی متعه دا شی دی متعه سر نه نکاح نه ده اخو اما تمتعو یا تمتعتو وي نکاح د سر نه ده نو دا اعتراض را باندې وکړه خو د حیلې نو مور کړه حیله نه ده
وقال بعضهم المتعة والشغار جائز. امام محمد باندې اعتراض کوي چې متعه او شغار ټول جائز دي او شرط باطل. متعه کې نکاح شو لیکن امام محمد سے داسې دي اگر نکاح الى اجلین وای امام محمد سے جائز ګرځي نو متعه جائز نه ګرځي تیار دی نکاح الى اجلین لکه ویتا تر ما نکاح کړو یو نه لپاره باقاعده ایجاد شي قبول شي گواهان پکې مہر پکې او نیټه پکې امام محمد سے وای چې دا اجل ختم شو نکاح دار شو اوم شیخین سره اتفاق شیخین ټیک ته چې لفظ د نکاح دی او په عرف کې دا متعال شیخین سره اتفاق نه کوي دا ما په خبره کې نو اول ها او دې کې استاد په هدايه خطا ده هدايه د خطا د ما تاسو دې هدايه دل نه غلطي لري یو دې تل تم ورته لري چې جماهیر متعه حرام ګڼي او مالک وته جایز هدايه کې ځکه چې امام مالک سے متعه تا جایز وي دا د امام مالک خطا شوی امام صاحب د هدايه خطا شوی امام مالک سے متحرام صرف تاسو ترمذی کې ویلو کړی یادي چې ابن عباس رضی الله عنه د حاجت توجنا د متعه د جواز قائل وو امام ترمذی رسول کړی دی چې ابن عباس په حدیث په لور د الله خپل قول ته رجوع کړ امام محمد سے نکاح الهی نکاح موقت کې وته وي دا غي قائل د شرط باطل دی لیکن هغه دغه تفرد سے مذهب نه لري متعنه ده تو پر پسې شاو درې قسمه شغار د مولانا سے ما ته متوجه شه غالبا چې ما ترمذی کې جوړه نه ویلي ها شغار درې قسمه د علماء لیکلي اوس بری په مازغه خلاص یو شغار صریح دی یو وجه الشغار دی یو شغار مرکب دی شغار صریح څه ته وایي چې پکې بالکل مہر نفي شوی د تعالی خور در کوم یا سم مال راکې یا استاد ویلا ته د ماضي لور خور اصلي مہر بنستا د غي ونه بدل نه بستا د غي مہر نه بدل دا کوم شغار وایي صریح یو وجه الشغار دی وجه سي وجه دی چې مہر دواره ولکیل مہر ولکیل او بدل دی مقصد ما تعالی خور در کړه ته مال استل روپے بستا د غي استل بدل وګوري مقصود دا مہر نه مقصود څه دی دا بدل دی ته وجه الشغار او درې قسم کم یو دی مرکب شغار مرکبه یو طرف نه عوض بل طرف نه ني لکه ستا خورورا هغه د 50 تو کالو دا زما ضرور در کوم د مثلا دا اتل سوال مثال پتاو نو تبه ضرور په مہر دې د باندې تبه ضرور دې زبا نیکدم دا شغار دی دا مرکب وایي مرکب ته په دې وجه چې او پکې مہر را نو پکې شغار را وایي نه نو څو قسمه شو شغار درې قسمه شغار صریحي کم یو چې پکې مہر نفي شغار وجه الشغار کم یو دی یو طرف تا او بل طرف تا دوالو کې مہر دی او مقصود بدل دی کدا بدل نه کوي بیا د مہر نه مقرر دی لکه زموږ په وطنونو کې چې خلک او درې قسم یو طرف ته مہر ته بل طرف ته نشته په دې درې واړو کې ای مسله سوي چې سر نه نکاح نه کېږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوي نکاح صحیح شو مہر نسل په دې خبره خو راځي نو هدايت دې خطا شوی او ماخذ شغار وتولي وي دا ماخذ شغار الكلم ها چې کوم وخت ما وي پوهه دی دا په وخت کې دوه پر پدې شاو اخو متعه جائزه کړی فقال ان رسولها عنها يوم خيبر وعن لهم العمر الازديه او الى ترمذي بن ابن عباس خپل قول رجوع بیا کړی دا وقال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل دا په امام محمد اعتراض کوي ما وایي چې ورته هغه متعه نه یادې کم یادې شابه ها ابے اجو دارت کی پہلو بن چلی میں خدا کو کرنا جائز کم شابت مولانا ہے ارے شابت وہ میں کہیں عاقبت تھی اور وہ کہ غلط نہیں پا گیا کہ غلط الناس شرکاء فی الثلاث نو گیا مطلب نو یہ بولا منا زما پټه خرابېږي زما کوی خرابېږي نو دوه نقصان دی بل هغه مباح او بدین باندې کړی او چې کوم ځای کې کاروان ته پته ولګي یا ترکی ته د څه په بدین څنګه ته ګرځي دی بیا نو دا قانون د ګرځي کې کلم بیا او خري او یو بس کی نو دوه نقصان دی بل دا منع د قبول شي لکه د پاره د منع دا ځای دا خو موږ حرام دی دغه چاري دا ګناه ده
دو نقصان دی لا يمنع فضل الماء زیاتی وبا استعلاء نه جوړ کړي الله جوړ کړی دي لام عاقبت د پاره دي لام عاقبت لا يمنع به القضاء او دو نقصان للمداخله غنادا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك انا بالزناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء لام عاقبت لا شيء لا يعرف فضل زياتی منشي بیا وکړه چې لنه ولي وبنيستوي ها دو نقطان دی وکړه مشترک یو مشترک یو دوه دي منه کړلې باب ما يكره من التراجع داخل من نمبر مناغنو ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن النشي تمشي لها نجس بجنه كده یو شی اخلینا پیسې ولا زیاتې د دوارو سلاوي مقصد دې چې دریم پکې راوځي دا خو ګناه ده لا ضرر ولا ضرر په اسلام مسلمان ته ضرر دي سو کو جایز وایي ورپسې چا او دوکا بیا کی ګناه ده ټول بني قال ايو يخادعون الله فانما يخادعون ادميا ادمي ته نقصان رسي دوکا کی ذات جو لکه الله سره دوکا وکړه الله سره دوکا سره الله حکم دې مات الله مکو دې ادمي سره دوکا سزا بدل کړي لو اتوا الامر عيانا كان اهون علي بصراحه گناه کا ودا احسان ده او چې دا کله پټه ګناه کې او حیله کې او ابطال د حکم شرعي لا ولي دا دې جرم دی شابه دې مخامخ دې پیسې وهاله دې خدا دوکا مکو مسلمان ضرر نو دې ازواج مشوا چې مسلمان سره دوکا مکو تاسو حیله چې هغه کې مسلمان سره دوکا حرام ده موږ ټول یې منو بس کوم الله سي دې خبر په کوی کې نه دی اعتراض کی دے ماں سے لوگ عمرہ سے